حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون حدثنا علي بن عابس عن أبي الجحاف عن عطية عن أبي سعيد وعن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال نزلت هذه الآية دا آیات نازل کړي شوی دی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. آیات کریمه نازل شوی دی سباره کی فی رسول الله وعلي وفاطمه والحسن والحسين. زمونږ د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې د تمام صحابه کرامو عزت او تکریم دا واجب دی، دا غوی گستاخی او دا غوی بیادبی دا حرام ده، د جهنم باعث ده. د صحابه کرام عزت او تکریم دا عین ایمان دی، دا د ایمان حصہ ده. کوم ذکر د اهل بیت ذکر سو کوي نو بعض خلک هغه ته دا اهل تشیع طرف رغبت ته، دا اهل تشیع دي، دا د شیعاګانو کار. د اهل بیت ذکر کول دا د شیعاګانو کار، نو دا خبره غلطه. او سوق دا وای چې دا سوق چې د 5 تن سره تعلق ساتي نو دا شیعاګان. 5 تن معنی پیجندل پکار دي چې 5 تن سوق دي، 5 تن نه سوق مراد دي، او 5 تن قران کې شته او کنيشته. 5 تن زمونږ دي د اهل سنت والجماعت دي. 5 تن دغه آیات کریمه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. آیات کریمه نازل شوه د سکسانو بارک فی رسول الله د حضور مبارک په باب کې، وعلي د علی رضی الله تعالی عنہ په بارک، وفاطمه د فاطمه رضی الله تعالی عنها په بارک، والحسن والحسين د حسنین کریمین په بارک. دا سو کسان شو رسول الله، علی رضی الله تعالی عنہ، فاطمه رضی الله عنها، حسنین کریمین. 5 تن د دې 5 تن په بارک دغه آیات کریمه نازل